مون بدل کې په جمع وو بیا به یو ګروپ چیس کوي ټیک شو په دې رګه بندوبسي نو په دې نو بیا به یو ګروپ چیس کو د جې مون دوه د سپارو د څه خبرې ته وکړه چې دا خلک دی ډېر د کار سره دی. بسم الله الرحمن الرحیم. او د تنظیم وا تکالو شو دا ډېر سزا وخم نه ده پدې کې مونږ چې دا سی واړه واړه کارونه کوو مطلب یو ماشومی یتیمی داغه یونیفارم نه بوکس نه اسې سو غریبي چا ویل چیر پکاري راشنی میډیسنز ایون اپریشنی پلس قدرتی آفات راشي یا انساني آفات راشي نو پاغي کې عمر فاونډیشن دا سه لګ هیلپ کوي پدند مرګرو په تعاون سره د لسنی مکرو نه زیات پاغي کې مونږ کارو کو او دا ټوټل واته کال چې دي په دې کې تقریبا زما سره د هر شي بیل او دا پروتي تقریبا د 40 کروڑ روپو پورې په منګوره کې یا په کالام کې مختلفو علاقو کې چې کوم واړه واړه کارونه کړی دي دا پاغي باندې لګېدلې دي. اخره کې به خاموش شانت پیغام درکم ډیرو مرګرو د اتفاقی خبره کوي او د امن خبره کوي یاره چې موږ دا پښتانه چې وکنه دا د وس نه داسې بې اتفاق نه دي. تاسو چې د تاریخ ګورئ د داغه پخوا زمانه نه 15,000 کاله د څوک خلک تاریخ کوي هغه تاسو ګورئ د هغه وخت نه روان دي نو خپکیږي په مخیر دی او دومره کوشش حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام منبر ته وخوتو په مدینه منوره کې او اولنې پوړې باندې چې خپکې خودنو امین وي بیا چې په دویمه پوړې باندې خپکې خودنو بیا امین وي بیا چې په دریمه پوړې باندې خپکې خودنو بیا امین وي چې بیا کله حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام د منبر نه راکوشو او خطبه ختمه شوه نو بعضې صحابه کرامو سوال وکړو او تپوس وکړو چې یا رسول الله څنګه قدم کېښودو نو جبرائیل علیه السلام راغی او هغه ووی چې په کوم سړي باندې د رمضان المبارک میاشت تېره شي او د ده مغفرت ونی شي نو هلاک دې شي دا سړی. کم سړی مسلمان خپل د والدینو مبارک یا مور او یا پلار د بوډاوالي په حالات کې بیا مومي. او دریمه خبره دا چې په کم مجلس کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک واغستی شي او چا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ونه لوستل. الرحمن الرحیم. اول خو دې مشران ته درخواست دی چې دې عمر سنن خلی د چا به پیسې ورسره سیوای او وړه به یې کېږي چې پیسې به لګوي او د چا به تړه نه کېږي نه به یې لګوي څوک نه خبرې دغه خبرې زما خیال دی چې د وخت سره به حل شي چې په دې باندې پوره جرګې وشي دغه وشي. خو زه صرف یو خبره کول غواړم په دغه ځای کې هم دغه خبره وکړه اوس هم دا کوم د امن خبره ده او هغه دا ده چې که فرض که په دې معاشره کې امن وي نو که څوک پټ نکاح کوي نو هم به کېږي او که پډاګۍ کوي نو هغه به هم کېږي. په پوره معاشره کې چې څونه سرګرمیانې کېږي نو هغه به حل کېږي چې په دې معاشره کې په دې وطن کې امن وي. हमारा तरोड़ जी सौराब खानदा हुई चेहरा دا चल कॉल पकार दे دا चल कॉल पकार दे सस्ता چې کوم دی هغه شعر وړه پکار دی و تاسو ته وکړه ستا د وراره واده تاسو څو ورځې ډوډۍ ورکړو 3 ورځې ستا په کور کې چې کوم دی دیګونه پخېده او دا پرشک جوړې هغه وخت کې تا ته دا اسلام نو معلوم خپل زوی چې کوم دی نکاح کړی دی په جومات کې مې کړی دی دا هغه ځای نه راپاڅېدم او دلته کې رالم نه ته خبرې نه دی خبر دی نه هغه خبر دی که څوک خفه او که څوک خوشحاله وي الله رضا دی که تاسو مبارکي راکوئ او که نه راکوئ هغه ستاسو خوښه ده خو نه په زور د مبارکي هم نه غواړم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. ملکن ٹی وی زبردار صلاح الدین صاحب تا مولانا صاحب تا او د تنور عزتمندو مشرانو تا او د دې جماعت د امام او خطیب د طرف نه خوشامدید او هرکلی او اهلا وسهلا وایي. د عزتمندو اصل کې کامیابي په اسلام کې ده چې اسلام مونږ زده کوو مونږ به نجات مومو که اسلام نه دی زده کړی بیا پې عمل نه دی کړی نو بیا نجات نشته دی. سلام ته مرګو ته په خیرالي وایم د صلاح الدین شکریا ادا کوم چې نور څه نشته خو صرف خپل زړه ته تسلي او خوشحالي ورکول دي. حالانکه وخت داسې دی دا حالات داسې دي چې په دې کې خوشحالي نشته خو موږ هر واده ته ګوره
هرې کویدنې ته ګوره نکاح چې دی هغه په دغه کې شو په دې شادیال کې شو. الرحمن الرحیم. دا څومره چې دی جومات ته حاضر شوي دا ټول د دې علاقې نامور او مشهور خلک دی. د دوی په سر باندې الله پاک لوی ذمهواري ښودله. نو زما په ذهن کې دا چې هر یو کس ته خپل کډې د خپلې محلې د را روان نسل د تربیت او د هغوی د الله سره د تعلق د جوړولو سوچ او فکر وکړئ. زموږ را روان نسل صحیح او دوی باادبه وي، په دوی کې تهذیب وي، په دوی کې د مشر کشر د دین خبرداری د هغې نه به خیر خورېږي. او که څومره بېدیني ډېرېږي نو که هر څومره خبرې د امن کوو، د خوشحالۍ کوو، د مال د ډېروالي کوو، په هغې کې دا